الحمدلله مجاهدینو دا خو نو د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ قرارګاه ده چې لله الحمد د اختر په ماښام د کشني اختر په ماښام دښمن ساحه پرېښوله، قرارګاه یې خالي کړله. د هغه یوه قرارګاه د ارغستان په ولسوالۍ کې پاته وه. الحمدلله د اختر په ماښام یې د قرارګاه پرېښوله، دښمن ساحه خلاصه شوله. نو دا شوبلې دي تقریبا 7 شوبلې دي کې وروره نور مهمات یې الله دې د مجاهدینو قربانۍ قبول کړي، الله دې د مجاهدینو تکالیف قبول کړي. وروره دا تاسو وینئ دا دونه رش دی، د عوام راغلي دي، د اختر ورځ ده. بس نو دا د خوشحالۍ مقام دی. د دښمن مخ تور سو، دښمن ولاړی وروره. قرارګاه ده، دا شوبلې اوس لام کې ولاړې دي. نو یې 4 شوبلې ځینې ایستلې دي روغې رمټې او نور مهمات ځینې وتلي دي وروره. دا شوبلې تاسو وینئ چې په دا قرارګاه کې دا خلک راغلي دي ګرځي. الله پاک دې د مجاهدینو قربانۍ قبولې کړي وروره. لله الحمد ډېر د خوشحالۍ مقام دی او ډېر د خوشحالۍ صحنه ده. بیا د اختر ورځ هم ده او دا دونه خلک راغلي دي وروره. الله دې د ټولو مجاهدینو قربانۍ قبولې کړي او الله پاک دې ځینې راضي شي او الله پاک دې نورې فتحې هم په موږ وویني. الله پاک دې د دښمن نور هم مختور کړي، الله دې ذلیل او شرمنده کړي. خو ډېر د خوشحالۍ مقام دی. الله دې د مجاهدینو قربانۍ قبولې کړي وروره. نو دا شوبلې دي وروره 4 شوبلې وتلي دي اوس فلحاله او دا نور شوبلو باندې کار شروع دی، هغه به مې انشاءالله جوړې شي. تقریبا 6 شوبلې دي روغې رمټې. نو الله دې د مجاهدینو قربانۍ قبولې کړي. ټولو مجاهدینو ته مبارکي وایو چې ډېر د خوشحالۍ ځای دی او ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې د اختر ورځ هم ده او دغه دی او دا فتح هم راله. الله دې ټولو مجاهدینو ته فتح ورپه نصیب کړي او الله دې د دښمن مختوره او ذلیله کړي او الله دې د مجاهدینو قربانۍ قبولې کړي. یقینا هم دا د قربانیو برکت دی. الله دې ځینې راضي شي د ټولو مجاهدینو سره. دا خو نو عوام راغلي دي، خوشحاله دي، د اختر ورځ ده. بس نو عوام دې ډېر رش جوړ کړی دی. بس الله مې وساته وروره. دا مکمله ویډیو د قرارګاه ده، دغه ده. ټوټل قرارګاه دغه ده. دا خو نو